بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوردونکو، نن منګه یو بل موضوع شروع کوو چې حج کول دي. حج قصد وی او په اسلام کې د حج یو لوی مقام دی. الله تبارک وتعالى په قران عظیم الشان کې فرمایي: ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. یو اساسی او بنیادی رکن د ارکانو نه دی. د اسلام آبادی په دی ولاړه ده. پنځه اساسی ستنې دي چې یو پاغه کې حج دی چې دین بغیر د اسلام آبادی محکم او مستقیمه نه ودرېږي. حج د اسلام هغه بهترین رکن دی چې په دې باندې ایمان مضبوطیږي او ګناونه پرېږي او الله جل شانه ته په قربت حاصلېږي. په اسلام کې یو لوی مقام لري ځکه په الله جل شانه حکم کړی دی: ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. او د الله جل شانه د لپاره په خلکو باندې حج د بیت الله دی. د چا چې طاقت کیږي هغه ته د لارې اني دومره طاقت وی چې دی لاړ شي او راشي او د دو خرچه وشي او قرض پې نه وي. امام ابن کثیر رحم الله لیکلی دی چې د آیات کې د حج د وجوب حکم راغلی دی او حج هغه مسلمانانو باندې چې هغه طاقت لري دا په فرض دی. بل ځکه الله جل شانه فرمای: واتم الحج والعمره لله. تاسو حج او عمره د الله جل شانه د لپاره پوره کوي، اداي کوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو له خیر راکړي او الله دې موږ او تاسو له خوشحالي راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.